الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان محترم، اللہ جل شانہ عظیم نعمت دین دا او دین درې درجې دي. یوه درجه د دین څخه علم دا او دویمه درجه د دین عمل دا او دریمه درجه د دین هغه اخلاص ده. د دین درجات اور مراتب دي. مرتبه اول کی دادا یوشینا ځان معلومول دا اهم او بنیادی شی ده. طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمه. ہر مسلمان نرینا و زنانا ہوتی دی علم طلب کول دا ضروری دا، دا فرض دا. دی فرائض و علم دا فرض دا، دی واجبات و علم دا واجب دا، او دی مستحبات و علم دا مستحب دا. نو مقصد دادا چې علم دی هر مسائل زده کول دا ضروری دي. دویم شی چې تعلق تا عمل سره، دویمه درجه هغه د عمل ده چې کله د یو شي متعلق تا علم وشو لہذا په عمل عمل کول. لکه څنګه حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیہم اجمعین د دوی حیات طیبه او زندګۍ او تعلق دسیو چې کوم شی د دوی په زندګۍ کې راغلو، په عمل کې زندګۍ کې علم کې براغلو، نو فورا په عمل کې بیا واچولو. لکه څنګه عمر رضی الله تعالی عنه متعلق راضی چې سورۃ بقرہ په 2 سال کې څنګه زده کړی او بعضو کې رضی چې 2.5 کال آگے
اوس دغه 2 سال په سورت بقره منترول حالانکه دورا زیات ټایم دا موجود دي چې سورت بقره کې دورا زیات آیاتونه نه دي ٹھیک تا چې سورت بقره په قران مجید په سوراتونو کې لوی سورت تا لیکن دی مقصد دانا دا چې دا باندې بدوا قالات ونیم کاله څنګه ټیم دي هغه وجم دادا چې چون کې دوی بو پورا پوری آیات مختنز د کولو سو پر به هغه آیات مل عمل وکړي لہذا علم سره عمل کول دا بنیادی او اخلاق دا بنیادی شی دی العلم بلا عمل كشجر بلا ثمر علم بغیر دی عمل لا دسی حیثیت لري لکه څنګه ونه بغیر دی میوه نڅوي او بل ذکر راځي چې العلم بلا عمل كنهر بلا ماء علم بغیر دی عمل لا دسی حیثیت لري لکه څنګه یو نهر وی هغه کې اوبو نوي اوس نهر دی پر اوبو ضرورت وی اوبو نه بغیر نهر نوي میواجات نه بغیر ونی حیثیت نه پاتې شي اندرنګي څنګه عمل نه بغیر د علم هیڅ حیثیت پاتې نشي شیطان سره هم معلومات زیات لیکن دغه تا هغه حیثیت ملاو نشو تا اندرنګي څنګه يهود سره تورات ولا خلق سره هم علم موجود لیکن الله جل شانه دوی مثال سره ورکو مثلهم كمثل الخمار يحمل اسفارها چې دوی مثال په شان دي خرونه د چې په باندې پاسنه کتابونه انبار کړی شي یعنی مقصد دا چې علم سره عمل کول دا هم ضروری شی دی او د دې پر ضروری نه ده چې سړی د عالم فاضل او مدرسې نه به سند حاصل کړي په بد عالم بلکې علم مطلب دا چې وا مسله تا معلومه شته د دې مسلې علم تا ته وشو بس په دې مسلې من تا عمل کول ضروری دي د دې پر مکمل سند یافته کېدل یا مکمل څه د مدرسې نه فاضل تحصیل کېدل دا ضروری شی نه دی چې ته وایي چې زه به یو ګذر مدرسې نه فاضل او تحصیل جوړېږم بیا به سند بعد دینه پس به دې عمل کوم نه جی تا ته کله چې دی وی مسالې متعلق معلومات وشو د خپل ژوندۍ کې اتار کا خپل ژوندۍ کې راولا بس دا د دې ژوندۍ عمل دریم شی چې دا هغه اخلاص دا او دا د دین درجه ده او اخلاص نه بغیر صدا عمل هم څنګه کار نه کوي علم هم وشو او بیا د په علم دي عمل هم وکړو او بیا د عمل کې اخلاص موجود نه بیا هم عمل کرامت نه ده ځکه چې حدیث مبارکه کې راځي انما الاعمال بالنیات چې دار مدار دي اعمال جدا د پنیت سره ده کچری نیت دی خالص او مخلص لله فی الله او دی الله جل شانه رحمت مندې مقصد دیو خدا په دغه صورت کې کرامت دا الله په نظم ډیر څه کوم نه جوړیږي او کچری چې کوم دا تا خالص ډیر لوی عمل دی وکړو او ډیر صدقات او خیراتونه او ډیر دی الله جل شانه په لار کې مال خرج کړو لیکن رضا الهی دی مقصد نه و نه په دغه صورت کې دی هیڅ حیثیت نشته الله په نسبت باندې هیڅ حیثیت نه ده څه حیثیت نه لري الله په نسبت باندې هغه عمل کرامت دی چې کوم کې اخلاص وي خالص او مخلص الله جل شانه رضامندی لپاره وشي دیو جن حضرات صحابه کرام رضوان اجمعین بو لوی عبادت چې وکړلو بیا څه فرمایلو ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک ما عبدناک حق عبادتک مونږه هغه شانتی دي تا عبادت نو کو لکه څنګه دي تا عبادت حق او مونږه هغه شانتی ته ونه پیژندل لکه څنګه شانتی دي تا پیژندوالي حق تا دغه خشیت الهی موجود لوی عبادت په وکړلو بیا به هم څنګه الله جل شانه خوف مخصول دا دي صحابه رضوان الله اجمعین صدا اخلاص برکات ندی وجنا اخلاص للهیت دا بنیادی شیان دي او اعمالو کې ریاکاری نه او غیر الله نه عمل بچ کول دا بنیادی شی دی ریاکاری چاته وي دکلاوه چې ورته ویلی شي او دې ته څونه شرک خفي ویلی شي
حدیث مبارکہ کی دیتا شرک لشی من صام یرائی فقط اشرکا چاچی روجہ ونی والا رے کرے دی پر فقط اشرکا دی شرک اکڑلو اللہ رسول فرمی یعنی مطلب دادا چی دی پو دی عمل کی بل اللہ سرا بل سوک شریک گرزولو یعنی مقصد خداو پکار خداوا چی دا عمل صرف للہ فی اللہ اللہ دی پر شیوا لیکن دی عمل کی صدا صرف اللہ شریک نہ کرلو صرف اللہ دی پر دے عمل نہ کو بلکہ اللہ سر بندہ ہم شریک کرلو ندی وجہ ندی سڑی مشرک یعنی شرک کو لکہ سرنگی سڑے اللہ سر بت چک عبادت ہوگی اور دی بت پرستی چکو کی یا اندرنگی دین علاوہ نور چیشی عبادت سکو کی نہ اگا لکہ سرنگی شرک تا اندرنگی عباداتوں کی غیر شریکی نہ دا ہم شرک تا نہ شرک مطلب ریاکاری دیتی لشی چیو سڑے عبادت کوي او عبادت کی مقصد او داوی چیرا دا فلانے سڑے ما متعلق دا خا گمانو کی چیرا دا خدیر خسڑے دی یرا جی دا فلانے مولی سے خدیر خسڑے دے دیر خو عبادت کوي دیر خو بہترین بیان کوي دیر بہترین سے دا ذکر کوي دیر بہترین سے دا اغا تلاوت کوي دا غیر شیء کلا پیدائش بیا پوښی سے دا بیا دا ریاکاری شو نریکاری مقصد دادا چی اغا عمل کی خالص اور مخلص دی اللہ رضا نشی پاتی بلکہ غیر سے داو کی شریکو گرزولی شی بیدی تا سکندہ ریاکاری شی زکا اخلاص چاہتی شی ان تعبد اللہ کانکا تراہو فإن لم تکن تراہ فإنہو یراک اللہ رسول فرمائی چی تو دی اللہ پاک دس عبادتوں کا کانکا تراہو چی گوئے تا اللہ پاک گوری لکہ سرنگی سڑے یو کس دی پارا عبادت کئی کنا نبی مونږ ځان خو څوک دا عاجزه سره ولاړ و ډیر اخلاص سره چیرې فلانه کا سرګر ته غړی چې او سینې چې او چې څنګه لمسکی څنګه توجه سره خوشو سره ولاړو او چې کله مونږ یو بندا دی پارا یو دنیوي یو کس دی پارا دور توجه او اخلاص پیدا کو بیا چې کله ته د زړه کې دا ګمان کوي چې الله می ګوري بیا څنګه عبادت کول پکار ده او بیا الله رسول فرمایي چې دا استهزار او دغه ذہن کی نہ پیدا کی گی بے دویم شے دادا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ داغا ذہن کی پیدا کا سو گوئے کہ اللہ پاک دی گوری یو خدا دا چی تو اول داو گوئی چی زد اللہ پاک گورم سو زی قسم او کا داغا استحزار دی نو کم از کم چی دا شیخ دیوی چی اللہ میں گوری نبیہ بے عمل کی صدا خالص اور مخلص اللہ پاک عبادت ہے بیا دی غیر سے دا احتمالوں کی نہ پیدا کی اور ایک ریچی دا عمل دسی تباکوی او لکه سرنگی چی دا وور سے دا لرگئی تا لکه ورکی سنگی وور ختم لرگی ختم کوي لکڑی دی او آغا تا دی وور ورواچولو سنگ چمون ختم کی یا کاغذ تا دی وور ورکو سنگ ختم کی اندرنگی عمل دی دیر وکڑلو ځکه الله پاک ته عمل کول مقصد نه ده الله پاک ته عمل وړل دي الله پاک څه وایي من جاء بالحسنة فله 10 امثالها چا ماته یو نیکی راوړه هغه ته لس نیکی اجر ملوي داسې نه وایي چې چا یو نیکی وکړله نیکی کول آسان کار ده سبحان الله دی ویلو جنت کې ونه ولګېدله الحمدلله دی ویلو جنت کې ونه ولګېدله دا آسان کار ده لیکن نیکی بچاو کول دا مشکل کار ده نو دی وجنا نیکی بچاو کول ضروری دي چې سړی چې دا عمل خو وکړلو او بیا عمل کی خالص او مخلص دی الله رضا او حاجی حضرات صاحب کرام رضوان الله اجمعین دی اخلاص دی پر صورت څنګه خیال ساتلو حضرت علی کرم الله وجه الکریم یو بل کې دی کافر په سینې کې نست او هغه قتل کولو دی الله دی پاره خنجر لاس کیو او دغه خنجر سره دغه دی ارمی کی جدا کولو په دې په دوران کې هغه يهودي ولې کېدلو حضرت علی کرم الله وجه الکریم تای تو کې ورو اچوالي تو کانی وکړو او فورا التسنین وچچو یو سیټ تلاړو يهودي هم حیران شو چې دا خو لګیاو ذکر تل کولو ما او اوس ما نسیټ ته شولو نه او پختنه وکړه څه د سو وجه ده تا خو ذکر تل کولو ما او اوس ته کوم دا ولګی دی امانه سیټ ته ودرېدلی
او ته وایي چې وجه دادا چې اول د ما قتل کولو مقصد لله فی الله د الله رضامندي وه، صرف الله دپاره مې قتل کولی، او اوس مې ورسره خپل انتقام هم شامل شو. او چې کله انتقام خبره مخته راغله دې وجې نه زه پر عوض باندې لاړم زه، او ما مقصد دا نه و چې زه کوم دا تا خپل انتقام په بنیاد باندې قتل کړم، ما هم مقصد دا و چې لله فی الله د الله رضامندۍ دپاره تاسو ګناه قتل وکړو. خو چې کله دلته کې چې ما انتقامي جذبه پیدا شوله چې تا ما ته توکانې وکړو، ما ته دې توکې راواچولې، نو اوس په دې صورت کې زه غوسېږي شوم او دې غوسې په بنیاد باندې انتقام جذبه پیدا شوله. لہذا ما دا نه غوښتله چې خپل نفس او انتقام جذبات چې کوم د هغه زه تا باندې پوره کړم، دې وجې نه زه کوم زه تا نه اوچت شولم. دا د صحابو اخلاص و، لله فی الله، هر عمل الله خالص او مخلص الله دپاره مې کول. یو ذات پې ملحوظ نظر و. مولانا سید اسماعیل شهید رحمت الله علیه عظیم صدا هستی تیره شوې بالاکوټ کې هغه زمانه کې چې کله پېښور او دغه اطرافو متي سکانو سره دی جنگ او د هغه ځای نه راغلو شاه ولی الله رحمت الله علیه چونکې خانداني کس و او داسې راغلل په دغه علاقې باندې او بیا بالاکوټ کې د سره یو قسم ته غداري وشوله او هلته کې شهید شو. اوس یې هم څه دا قبر هلته کیه او د دې بیان څه عجیبه شانتي و. دوی څه کله بیان کولو نو دنیا خلق به ورته رجمه شو. شاه صاحب رحم الله لوی کوم دا یو هستی تېره شوې ده چې د دې بیان مسلم و د هغې زمانې کې، لکه څنګه سید شاه عبدالله شاه صاحب بخاري رحمت الله علیه لکه څرنګه د هغه بیان څه دا مشهور و چې روغ شپه خلک به ورته ناست و او بیان به اورېدلو. همدارنګې شاه اسماعیل صاحب رحمه الله د دې بیان هم ډېر لوی بیان و. نو فرمایي چې بیان یې وکړو 3 ګنټې بیان وکړل جامع مسجد کې، او چې کله مسجد کې بیان ختم شولو رکوع شولو لاندې سړی باندې کوزېدلو، دې ټایم کې یو کس یو تیزۍ کې روان ده منډې وهي. نو پوښتنه وکړه څه چل دی او ته شاه صاحب بیان و. هغه چا ورته وایي چې شاه صاحب بیان ختم شو. اوهو ډېر افسوس یې وکړو، زه خو فلاني علاقې نه ډېر زیات لرې نه راغلم او د دې بیان دپاره او دې بیان ختم شو. حضرت شاه صاحب اشاره وکړه راووتو، سړی کې څه کوم نه کېناستو او ته چې شاه صاحب بیان ما ته ټول یاد ده، که ته غواړې نو دا بیان مې تا ته زه وکړم. سید اسماعیل شهید رحمت الله علیه ټول بیان څه دا څه کوم یې هلته کې په منبر کړی او ټول بیان یې هغه ته بیا وکړو. مریدینو دوی حضرت عجیبه کار دی وکړو، 3 ګنټې بیان دی هلته وکړو، 3 ګنټې بیان دی دلته وکړو. नाज़र शाह से वो तो फरमाई कि पहले भी एक ही लिखिया था अब भी एक ही लिखिया. अवल में यो दे पारा कौन कि अल्लाह जल शानु रजी और उसमें हम दी अल्लाह जल शानु रज़मांदे मकसद कि अल्लाह पाक रज़ा शी आमदी मकसद दे पारा लग गया माँ दे पारा डेर मजमा के नस्ल लिया अल्लाह की नस्ल अल्लाह सुकून से करामत न थी. अर्ज में दा कौन कि अकबरीन यू तर्ज अमल लाओ कि देहु हर यू अमल ब इखलास ब बुनियाद बंदियो कुम कार भी कवलू दा भी मलहूज नजर हो कि दा अमल से कहूँ आया पदी की माँ मकसद दुनियावी मकासिद था और कना सिर्फ लिल्ला फिल्ला दी अल्लाह पाक रजा मिला बेबी बुनियाद बुनियाद अमल को दीदी वजना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह चिकला यमन तस्तवलु नो ढेर नसीहतुने वतो और बया यू नसीहत दा हम को ए मुआज़ दीनी करून की इखलास न कार खला छिपदी पर ज़रिए सरा लक शांति अमल हम ढेर ज़्यादा काफ़ी हुई क़यामत पोरीज़ी बा आमाल से दी गणल नशीवी शुमारा वाली भी नशी यानी मतलब गिनती भी न की गलता बल्कि आमाल वो वजन कवली शी आगा अमल वो ढेर ज़्यादा वजनी हुई चिकुमा आमालों की इखलास हुई यानी मकसद दादा ची कचेरे यू अमल खालिस और अल्लाह जल शानुहु रज़मंदेरी परशी हुई अमल बदी अल्लाह पर बदी करामत हुई वरना सुकून फरमाई ची
قیامت پورې زیبو الله پاک وایي چې چا دې پر دې عمل کړی لاړ شي مغه نه اوس کې هغه بدله والا دنیا کې دې چا دې پر عمل کولو ورشه مغه نه اوس بدله والا آب تا ته بدله درکړي کوم اعمال دې ما دې پر کړی هغه عمل بدله به زه درکوم او کوم اعمال دې غیر دې پر کړی دي هغه بدله هغه نه والا نه اخلاص یو بنیادی اور اهم شی دی چې دې په ذریعے سره سړی تواضع انکساری للہیت دا انسان کی پیدا کی مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ یو پہلے کی سفر کے روانو ریل گاڑی سفر کی اگر زمانے کی چونکہ ریل سفر ہوئے یو ہندو سرا پا سیٹ کی ناسو اگر تقاضائے حاجت ضرورت پیخ شروع لاڑلو د ریل ولا لټرین ته لاړلو هلته تو انتهایی ګندا و سخاو او راغلو کېناستو چا ونه پوښتنه وکړه ته خو قضای حاجت ته تللی ته ډېر زر واپس شوې نو وایي چې ډېر زیات خراب ده مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه دا چې کله واورېدو غلی غلی اوچت شولو لاړلو او ټول مکمل صفا کړو او بیا هغه نه بعد راغللو اکس ته ویلو چې زه بیت الخلا ته لاړو بیت الخلا صفا ده یعنی دا مقصد دی خبر طرفه اشاره ورکوله کچېرې قضای حاجت ته ځي نو قضای حاجت کولی شي صفا ده بالکل اکس راغللو چې وایي کتلو بالکل صفا ده حیران شو چې دا عجیبه خبره ده دې نه مخکې ما وکتو انتهایی سخاو او دوره زر ټیم لږ ټیم کې چې کومه دوره زر صفا شولو دا چا وکړو بهار تتابو تلاشي وکړو پښتنه معلومات اورېدلې پته ولګېدله چې دغه مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه او بیا غنه بعد کی از کی یو عالم موجودو چا دی مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه چې کوم دا په مسائلو کې اختلاف و سره او راغلو نو مفی واو ته حضرت دغه نو مولانا نظام الدین صاحب او ډیر زیات مفی وغتله چې حضرت ما ته پته نه و چې دوره مخلص کسي چې ته دیا یو هندو دی پارا لګیا یو دوره صفای کوشش دی وکړو ناسو ته فرمایي چې ما صرف هندو دی پارا نه کړه دا ما سنت باندې عمل وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو مهمان راغلی و آپ علیه الصلاۃ والسلام هغه ته خوراک ورکړلو او هغه نه پس بهر څه بنیاد مدي دی هغه خېټه نرم شوله هغه څه بیماری په بنیاد مدي هغه نه قضای حاجت شپې ټیم خارج شو او بستر خراب شولو هغه کس نه شرم دی وجنه جلته سره لاړل او بیا ورسته و ته یاد شولو چې ما نه څه سامان پاتې شوی دی او چې کله وپسی کوله وای کته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لګیا دا هغه بستر لګیا دا هغه صفائی کی نو ګندا بستر او هغه خراب او هغه صفائی کوله او دیو ته فرمایي چې ما خو کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سنت عمل کو چې یو ګندا یو فعل یو ګندا یو شی چې خلکو ته د ضرورت ته دی شي ما هغه د صفائی کوشش وکړو د دې لپاره چې خلکو دی هغه ضرورت کې دا شی پورا کی د دې وجنه ما دا یو عمل وکړو فرمایي چې هغه هندو څه دا په دې باندې ایمان راوړ دا عمل د دې خبرې مقصد دا و چې اصل کې عمل کې چې کله اخلاص موجود وي نه اخلاص په بنیاد باندې به د انسان څه دا وړوکه عمل څه وي په ظاهر انسان ته وړوکه لاګي لیکن دغه نتایج ډیر څه دا هغه زرخیز وي لیکن کله کله سړی څه دا ډیر لوی عمل وکړي او دغه مقاصد غیر وي او دا مقصد وی چې ما ته په دې باندې شبشه ملاوي شي په دې باندې خلک وایي چې واه واه او ډېر ماشاءالله او ما ته څه داز تاثیر ملاوي شي لیکن الله دې پاره وینا نو دې په بنیاد باندې هغه شی الله په نسبت دې هیڅ کرامت نشي د دې وجنه مونږ تاسو ته الله جل شانه چې کوم دین راکړیا لکه څنګه ما تاسو ته عرض کو چې دین څه دا د عبارت دي درو طبقو نه ده اول طبقه علم چې کوم معلومات مونږ ته راشي دا کاغه دی وی مسلې وی کدی وو مسلې وی کدی روح قران وی کدی روح حدیث وی دا ټول څه دي دا علم نه عبارت دویم دا چې په علم دی عمل کول او دریم شی دا چې به د علم سره عمل سره اخلاص عمل کې اخلاص پیدا کول دا درې شیان ضروری دي کداغه درو شیانو کې یو شي کې هم کمای راغله دی انسان اندوره په دین کې څنګه کمای رسی د دې وجنا اعمالو کې اخلاص پیدا کول دی پر انسان کوشش وکي دن رات محنت کوي تب جا کر به انسان سے داسي مخلص لله فی الله الله ولا جوړي او بیا څنګه سړی من کان لله کان الله له او کله چې سړی دی الله پاک وګرځيږي
نه بیا الله پاک دې سړی وګرځي مطلب دا دی دې الله پاک مرزي موافق بیا هر کار چې کوي د الله په مرزي باندې چلیږي هغه تلل دغه چې کېدل کېنستل اٹھنا بیٹھنا هر یو شی څه د الله پاک مرزي وي نه الله کې دل شي چې کله اعمال کې اخلاص وي الله جل شانه تاسو ته د عمل کول توفیق نصیب فرمایي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین